بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې یو کس په بیان کې ویل چې حضرت بلال حبشي رضی الله عنه په اذان کې به د شین په ځای سین ویل، یعنی د اشهد الله په ځای به اشهد الله ویل. آیا د دې خبرې څه ثبوت او اصل شته او کنه؟ دا خبره اگر چې ډیره مشهوره شوې ده، خو لیکن د محققین علماو د تحقیق مطابق د دې خبرې هیڅ اصل او بنیاد نشته. دا منګړه خبره ده، هیڅ دلیل په دې باندې موجود نشته. حضرت بلال حبشي رضی الله عنه فصیح اللسان عربدان او د خپل آواز مالک. د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت بلال حبشي رضی الله عنه مؤذن مقرر کړو. السعایه کې علامه عبدالحی لکنوی رحمت الله علیه لیکلی دي اشتهر علی السنة العوام ان بلالا رضی الله عنه كان يبدل الشين المعجمة سينا مهملة وليس كذلك. دا خبر د خلکو په خلو مشهور شوې ده چې حضرت بلال حبشي رضی الله عنه به د شین په ځای سین ویل. د دې خبرې هیڅ اصل نشته، دا خبره منګړت ده. قال المزني على ما نقله البرهان افرمای انه قد اشتهر على الالسنة ولم نره في شيء من الكتب. په کتابونو کې د دې هیڅ قسم څه بنیاد او څه اصل نشته، نه پس دلیل شته. ابن کثیر رحمت الله علیه فرمای لا اصل له ولا يصح. د دې بنیاد نشته او نه د دې څه دلیل شته، لہذا د صحابه په شان کې داسې ګستاخانه الفاظ بے دلیل خبره کول د دې نه ځان ساتل پکار دي. سلام.